د ما د جنت کیسې پرې د دوزخ ته د ما دوزخ ما ګرمه واپخېږي غوږ سکوي په اسلام کې د اسلامیک تیولوژي کې د مولا د سره شته نه پهلنې خبره دا وه زه کفر بهتره ګڼم له د اسلامي هېواد نه زه د کفر قانون غوره ګڼم لا کنم خالد بن ولید څو کاله یو کفر کې خالد بن ولید دې موږ په سر کېنولې هره ورځ چې قصه راسي خالد بن ولید فلانکی وایي استاذ ما گیم ښکاره کوي که نه او مای فاکینګ ګاډ زه خو کنفیوز یم دغه اوس چې دا کتاب ما ته راغی د وخت زمان پیغمبر حضرت ډاکټر صاحب نجیب حفظه الله امیر المؤمنین ونیولې د ملا هر غول خوري تاسو ورته وایي چې هاي افسوس 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 هغه کسان هغه دلته رامنشن کوي چې د پین فالورز دي د خو بلا شی فین دي په پښتنو کې او خاص کر په د افغانستان په دوستانو کې یارانو کې د ډېر پین فالورز دي نو د جهنم په لاره سیده خلک چې هغه دا خبره کوي چې یاره موږ د جهنم په لار روان ښیو او دا خبره کوي چې زه کوپر بهتره ګڼم د اسلام نه نعوذ بالله وایي زه کوپر بهتره ګڼم د اسلام نه الله یې زموږ حفاظت وکړي نو هغه خلک هم را منشن کوي چې د پسې دي او دا بل دوست خو زمونږ د پاکستان دی او ټول عمر د پاکستان بد وایي خو افسوس ماله په دې راځي چې یو پاکستانی د خپل پاکستان بد وایي او د یو غیر سړي په مخ کې د خپل پاکستان بد وایي خپل پاکستان خلک هغه په بده ستایي د هغو بده بیانوي زم دا ډېر ظلم کوي او بیا د اسلام او د دین خلاف خبرې کوي نو داسې بلا شی عقاید چې دیو د سره هغه نه دین مني نه اسلام مني او زه به دا ووایم چې د سره تیر کاپیران دي ده هسې نوم د مسلمان اخلي چې زه په نامه مسلمان یم نور ښه سرتیري کاپیران دي هغه زموږ پښتانه چې وایي زه سور کاپیر هغه سره کاپیران دي ځکه چې یو سړی اسلام نه مني دین نه مني وایي زه کوپر منم نو ته خپله سوچ وکړه چې یو سړی اقرار د خپل کوپر کوي نو څنګه ورته مسلمان وی وروره بیا وایي مولیان په موږ د کوپر ټاپې لګوي نو دا خو پخپله ته پخپله ځان د کوپر ټاپه لګوي پخپله خدای درنه لیونی سپی جوړ کړی دی او ځان ته کافر وی بهرحال دې کې خو درې څلور کسان دي چې اوس د بل ته وګوره چې ډاکټر نجیب چې کوم دی هغه له پیغمبرۍ نعوذ بالله درجه ورکړه دا د حلالولو نه دی دا په دې سینه ګرګس کې یو مضبوط خنجر وهلو والا نه دی د دا سر دورانولو نه دی د دې خنزیر